بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زم تاسو رور احمد دا مولانا ادریس صاحب د فاونډیشن د طرفه د دې فاونډیشن اهم مقصد خدمت او د معاشري بیداری ده. زمونږ معاشره ډیره کمزوري او د حاجتمندو نه ډکه ده. مونږ خپل کردار د سوشل میډیا په ذریعہ د دې معاشري هر ګوټ ته رسول غواړو چې د معاشري هر کمزوري طبقه زمونږ د مهنت نه استفاده واخلي. زمونږ اصل هدف دا دی د یتیمانانو امداد، جامه، کپڑا او ورسره نور خوراک مثلا سراشن ضرورت وي. د هغې نه پس دویم نمبر د بیوسو مور او پلار چې د لور واده کول غواړي، ورسره پیسې نه وي، هغې سره امداد کول. هغه مور او پلار چې سهاری نه وي، هغې په دې کې هم شامل دي. د قرضدارو لپاره پکې هم شته دی، انشاءالله امداد به کوو. او ورسره د مساجدو او د مدارسو هم شته. هغه مسجدونه چې تعمیراتي کام پکې کیږي، هغه مسجدونه چې قرآن مجید ضرورت دی پکې، او د نورو کتابونو هم، او هغه مدارس چې کوم ځای کې علم کیږي او علم کتابونو ضرورت وي، ورسره علم کتابونو یا تعمیراتي څه قسمه ضرورت وي، نو انشاءالله هغې لپاره زمونږ د وسه چې څه کیږي هغه به انشاءالله کوو. چونکې زمونږ مقصد د معاشري بیداری ده چې د معاشري د کمزوري طبقې خیال وساتلی شي. او مونږ دا بیړه په خپل سر اخیستې ده او تاسو مونږ له سات راکړئ او زمونږ دا کوشش او خدمت په هر سوشل میډیا په هر پلیټ فارم شیر کړئ، لکه فیسبوک، ایمو، سوشل میډیا څونه چې تاسو شیرینګ کولی شي د صدقې جاریې په نیت باندې چې هر ضرورتمند ته خپل حق انشاءالله ورورسو. دې نه علاوه که تاسو د ضرورتمندو امداد کول غواړئ نو مونږ به برای راست نمبر تاسو سره شیر کوو چې بغیر سواسطې، لکه بغیر زمونږ د سواسطې نه تاسو ضرورتمند سره رابطه کولی شي، او هغه نمبر به زمونږ په ویډیو کې تاسو ته شو کیږي. لکه چې مونږ اوس یو مسجد ته پیسې لیږو، نو هغه سکرین باندې به مونږ تاسو ته یو نمبر مخامخ راولو. نو که تاسو څه امداد کولی شي نو هغلته کوئ، په هغه نمبر هغه کس سره رابطه کولی شي. بل د هغې نه پس دویمه خبره، که داسې تاسو امداد نشئ کولی نو کوشش کوئ ویډیو هم شیر کوئ. که د دغې ویډیو شیر نه بل چا سره امداد وکړو، په دغه مسجد کې لږ څه کار وشو یا قرآن مجید واغوستلی شو یا یو قرضداري سره چې امداد وکړو ستاسو د وجې، نو الله پاک به د دې اجر تاسو له درکوي. الله درکوي او دې نیک مقصد کې خپل کردار ادا کولی شي. زمونږ د تنظیم له طرفه ستاسو وړاندې په دې مقصد کې د خپل کردار یو ویډیو پیش کوم. امید دی چې ستاسو به ډیره خوښه شي. ستاسو ته شو کیږي په سکرین باندې دی ویډیو نمخ کې چې کوم تصویر و، نو دغه تصویر د مسجد تعمیراتی کام شروع و. نو د هغې دپاره مونږ 100 روپۍ د دې چې چینل د دې فاونډیشن نه مونږ 100 روپۍ دغه مسجد دپاره لیږو. نو تاسو زمونږ سره اوسئ، دا ویډیو پوره وګورئ. حاجي ایزي پیسې اکاونټ مونږ کولا کو، سړي تر خیر سره مونږ اوس پیسې لیږو. خو زمونږ اصل مقصد دا دی چې دا پیسې لیږل د الله او د الله د رضا لپاره دي، کې مونږ د چا نه هېڅ قسمه څه مدد نه غواړو. خو لکه به دکه د الله او د الله د رضا کار دی چې انشاءالله تاسو په ویډیو شیر کوئ او د ثواب په نیت باندې به دا ویډیو تاسو شیر کوئ، په دې کې به خپله حصه اخلي. کله چا مالي امداد وس کېږي نو بېشکه تاسو هم خپل امداد کولی شي، او دغه نمبر دی ورسره رابطه وکړئ. هغې کې انشاءالله الحمدلله زموږ په چینل کې به داسې نه چې تاسو مونږ سره په دې نمبر رابطه وکړئ مونږ به دې کسانو له پیسې ورکړو. نه، دغه نمبر دی او دغه شی دی، تاسو ورسره امداد په خپل لاس کولی شئ. او باقي کله چا وس نه کېږي نو د الله د رضا لپاره، کله چا وس کېږي او که نه کېږي، دا ویډیو شیر کړئ چې انشاءالله نور ضرورتمندو ته هم دا پیسې ورسي. نو تاسو ته مخامخ راغلم چې مونږ د خیره سره
دې کې 1,000 روپۍ هغه کس ته ولېږلې د خیره. نو دا مسجد دپاره مونږ دا 1,000 روپۍ ورولېږلې. الله مو خوشحاله آباد لره. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زموږ چینل ځان سره سبسکرایب کړئ، بیل آیکن دباو کړئ او انشاءالله برقرار به یو. دا به مونږ مخکې بړاوو. ټولو غریبانو ته خپل خپل حق ورکوو انشاءالله.